ټول لمې اغوستی وو خو افسوس چې هغه ټایم کې زمونږ خانانو سره په لاس کې بې هیڅ هم پاتې نه کړل اوس هغې باندې تقریبا چې د خلکو د هغوی د خولې خبره د هغوی د خولې خبره وایي چې موږ نه بله ورځ ایم پی ای لګیو په یو پروګرام کې وایي چې ما نه یو لیش ته زیم کچه نشته زما په دې علاقه کې او کور کور ته مې ګیس ورساو ستا کور ته موږ درولی دی ایم پی ای صاحب ته راسه ودرېږه مخې ته او راشه په دې باندې ناپ او تول وکړو ستا کور کې چې کوم ګیس لګېدلی هم دا زموږ خانانو دروستی دی ته ماته وښیه چې تا کم ځای کې ګیس لګولی او تا کم ځای کې روډ پاک کړی او تا چې دا کوم روډونه پاک کړي دي دا خو تاسو موږ په دشمنو اړوئ موږ خو زمیندار خلک یو ته چې دونه 1.5 متر او 1.5 متر یو خوا پرېږدي او 2.5 متره کور دغه روډ پوخ کړي نو په هغې کې چې موږ له ګاډی راشي نو موږ څه خلبي دي موږ څه خو سنګان دي په هغوی باندې بارونه یي ګاډي دي نو هغې باندې چې دغه ځای ته چې دغه ځای کې چې بیلېدی نه شي موږ به دغې سرې څه کوو خو بهرحال محترم خان چې کومه فیصله وکړه او د قوم کې چې کومو کشرانو مشرانو زموږ وروڼو کومه فیصله وکړه د قومي وطن سره په اعلان کولو نو هغه پخوا به چا ویلي ویل پلانکې ویل مخه یې نیسي هر څه به کې جوارۍ ته چې کښېني په لمبر به کښېني خو چې چیلم ته کښېني نو بیا به مخه نیسي نو دا تا خره مخه ونیوله او ډېر ښه ټایم کې دې ونیوله انشاءالله چې ته به هم پې خوشحاله او دا تا سره چې کوم اعلان وکړه دا به هم پې خوشحاله او ستاسو اهل خاندان به پې ټول خوشحاله ځکه چې مړه په توره جامه کې که د سپین پیون ولګو په ایماندارۍ که ښه ښکاري یعنې په سپینه جامه کې تور پیون ولګو نو ښه نه ښکاري تاسو دا د پښتنو پارټي ده زموږ د ټولو پښتنو پارټي ده دا د دې موږ سالار چې کوم د افتاب خان شیرپاو دی خدای دې ولې ډېر عمر ورکړي او روغ صحت دې ولې ورکړي زموږ او ستاسو لپاره د دې سالار هغه دی ورسره صوبایي سالار زموږ اسکندر خان دی خدای دې خوشحال ساتي دوی لا چې موږ ورځو ما ته چا وویل چې تا له موږ دا کوو تا له موږ هغه کوو موږ له پارټۍ ته راشه نو ما تا خوا دې خوا نو ما ته وایي چې ولې تا په دې پارټۍ کې څه لیدلي ملولا که ما بل څه لیدلي خو چې زه کله ورکړم نو ما ته خان په خیر رالی په پښتو کې وایي اسکندر خان چې ما څه خبرې کوي ما څه په پښتو کې کوي او ما ته چې مور کله الله وویل هغه هم په پښتو کې ویلې وه نو زه یې موږ خپل کور ته راورسېدو سړی چې څونه مسافرتې وکړي یا مزدوري وکړي یا چېرته لاړ شي خو چې کله کور ته راشي نو دمه شي په هغه شپه باندې اکثر ګویا ما خو 2 کاله بار تېر کړه په هغه سهار باندې اکثر خلک مازل هم نه راپسې وي ستړی راغلی دی مور او ښځه یې وایي خیر دی نه ستړی راغلی دی نو اوس زموږ غېږې له د اسکندر خان او د مشر خان غېږې له لاړلو انشاءالله چې دا ستړیوالی به انګریب ختم شي او نور که د خلکو په دعوو ځای د خلکو که دعوو ته ګورئ نو هغوی خو دا ټوله دنیا جوړه کړې ګیس هم کور په کور لسیلی دی اسکولونه بله اوس کالج دغه وایي دا ایم پی ای وایي ما 4 دي که 15 کالجونه جوړ کړه څه شی دی ما ورته وایي چې بلکل یو کالجګی دی جوړ کړی دی خو ته دا قرآن وخوره چې تا دې کې څونه مال والی دی زه ته په قسم باندې ویم چې څونه پې لګېدلي چې د هغې نه زیاتې ده والي دي او دوی را روډونه چې نه جوړوي چې کله کمیشن میلاو شي د دوی نو روډ جوړ کړي او چې کله کمیشن نی میلاو روډ هم دغسې میاشت هم پروت وي دوم پروت وي کال هم پروت وي زما کوڅې ته یو روډ دا ما څو ځل دا خبره وکړه چې هغه تقریبا کافي وخت نه همداسې پروت و او بله شپه چې د الیکشن ورځې رالې څنګه اعلان وشو نو سهار راپاڅېدم یاره روډ پوخ و ما ویل که پیریانو پخ کړی دی چې څه چل شوی خو په داسې طریقه یې پخ کړی دی چې خدای شته کړي پرې سود وشي نو بس به هر حال زه ستاسو په منځ کې ډېر نه ځایېږم او خان به راځي کومې مطلبي خبرې دي ابرته خان کوي ما د چا په سر څو خبرې کولې خو هغه دلته کې نه چې هغه هلته بیا خان بل ځای کې بیا به ورته د الف نه تر د یې پورې وکړم او ټولو باندې به یې پوه کړم د دې سټیج نه غوږ کې د تخان نه ویمه ځکه چې هغه به وایي چې هغه به دا خیالي چې دا خبرې ما پسې پټې وکړې نه ښه ښکاره یې کوم د میډیا والا ته یې کوم چې څه یې وکړل بس ښه یې وکړل او چې څه کوي نو هغه تاسو وګورئ تاسو خو دا زه واورم دلته لا بیا هم له 20 میټه بجلي راشي ځکه چې دا تکاري د کوغن دغه نه ده زموږ د ورسک د ډیام نه ده او زموږ ځای کې په میاشتو خدا که به موږ له پړ کم راکوي
او داوی داسې کوي ما له وی بیا ووټ راکا خو دا یوه خبره به خان وکړم په ستاسو په اجازت باندې چې یو سړي سره جیز وي ټینک ورسره وي ټوپک تمانچه ورسره وي ټول حکومت یې د تحصیل د بیمبر نه ونیسه تر د وزیر اعظمه پورې او وغیره وغیره پورې د پټ ښکاره او ټول حکومت او ما سره یو لرګی دی وچ غونده کې زه دې کوڅه کې دې لپاره مې لرګی نیولی چې پردې سپی رانه شي دوی زما نه دا لرګی مخلي ظالم بچو دا لرګی خو ما ته پرېږدی که نه چې په سپي خو پې کړم که نه تاسو دغه لږې دي چې تاسو وایئ زمونږ ناظم راشي مونږ به دا کوو مونږ به هغه کوو یا لکه دا ستاسو ناظم غریب صاحب رسئ هر څه خو تاسو سره دي ایمنیه سره دي ځکه مخکې خو به تاسو دا ویلې چې زمونږ ایمنیه نشته دی نو د دې رقمه مونږ کار نشو کولی یا لکه هغه ایمنیه هم دله درغې ایمنیه هم د سره شو ام پی هم د سره شو لاندې او پاس ټول لاندې او پاس ټول ایمنیهګان او ام پی یګان تاسو سره کړل خو بس الله دې زمونږ په حال رحم وکړي دا تاسو که چېرې موږ له دا سیټ د ناظمۍ امجد خان لم ورکو او زمونږ دا ځای ګورئ دا نوم پلیت دی خو به د هغه نوم دی نو شهید کتوزی زمونږ ولاړ دی ډیوه دا شهید نوم چې هله ماته په ځان بدې ښکاري خو دا کتوزی دی او ډیوه ده هغه ولاړ دی دا وټونه هغه سرې دي دا وټونه هغه سرې دي که تاسو په خپل ځان احسان کوئ او په خپل ځان باندې رحم کوئ نو تاسو به زمونږ دا دواړه ناظمان راولئ نو تاسو به وګورئ چې موږ په فضل د الله دی وړوکي دی وچ لرګي باندې ستاسو حق په کومه طریقه راوړو ځکه چې موږ له چل راځي که کله کوم شی چې نه راوځي موږ ورته بیا ګوته کږه کړو هغه چل موږ له راځي نو ستاسو ډېره مهرباني د ټولو خو ټولو ته مې دا درخواست دی چې ډیوه په هر ځای کښېنئ بجلی خو لاړه دی بجلی خو ختم دي چې ډیوه په هر ځای کښېنئ دا کوشش وکړئ چې ویې لګوئ او لګېدلي پرته یې د وټونو پورې الله هم خوشحال ساته که زما خبرو کې چا باندې خبره بده لګېلي د هغوی نه معافي غواړم د ټولو پاټو ول نه خدای وینه نه